الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو، سپینګیرو، ځوانانو، علماء کرام او معززو کلیوالو، قرآن کریم په ټولو آسماني کتابونو کې یو لوی عظیم کتاب ده. تورات، زبور، انجیل، دام لوی کتابونه دي. خو چې کله قرآن کریم راغی، هغه درې کتابونه منسوخ شول. اوس تر قیامته پورې چې کوم کتاب د هدایت لپاره ده، هغه قرآن کریم ده. د نورو کتابونو مثال داسې و لکه ستوري، ماخوستان ستوري موجودي، خو چې سهار لمر ورباندې راوخیږي بیا د ستورو ضرورت نه وي. د قرآن کریم مثال داسې علما باندې لکه لمر، چې لمر راوخیږي بیا ستورو ته ضرورت نه وي. نو قرآن کریم د الله تعالی د بندگانو د هدایت لپاره یو کافی شافی کتاب ده او د هدایت نه ډک کتاب ده. په شروع کې چې کله قرآن کریم نازلېده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکی دورو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت نه و کړی، تازه د اسلام دعوت شروع کړ. نو بعض کسانو ایمان راوړ. صحابه کرام ډیر لږ وو، ډیر مشکلات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغله. ډیر وخت په دار ارقم کې دوی نظربند ول، چې په اوس اصطلاح کې نظربند ورته وایي. دوی په ښکاره عبادتونه نسو کولی. کفارو بس په چا وغوښتل هغسې ظلمونه به یې ورباندې کول. د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه قصه خو ټوله دنیا ته معلومه ده، چې خپل مالک به دومره ظلمونه پې کول چې په سره ګرمي به یې په ریګ کې کشوو او ویې به. خو الله تعالی د دوی په زړونو کې ایمان داسې راسخ کړی و چې دوی ټوکړې ټوکړې کړل، خو دوی ایمان پرې نه ښوده. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه مور کفارو په ډیر ظلمو شهیده کړله. داسې شهیده کړله چې یوه پښه یې په یو اوښ باندې وروتړله، بله په بل اوښ باندې سره کش کړه، دوه ټوکړې یې کړه، خو دې ته تیار نه سوله چې کلمه پرېږدي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، نو په دې امت کې الله تعالی داسې انسانان پیدا کړ چې تر غرونو سخت وختل، ایمان قبول کړ، چې څومره ظلمونه ورباندې وسول، خو دوی بیا ایمان پرې نه ښوده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعثت له اولې ورځې نه راونیسه تر دا نن دوره پورې الحمدلله په هر زمان او په هر عصر کې داسې د الله بندگان پیدا شوي او پیدا کیږي چې هغه د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه سنت ژوندی کوي، چې هر څو سختیان ورباندې راوستلې، خو دوی ایمانونه پرې نه ښودل. په اوس عصر کې هم داسې ظلمونه
د مؤمنانو سره د مجاهدینو سره کیږي چې زوړ تاریخ هم یری. د فرعون په قرآن کریم کې د ظلم الله تعالی ذکر کوي او فرعون ذی الاوتاد دوی به چې کوم کسان ونیول د بني اسرائیل په مؤمنان به ونیول میخونه به پکې ټکول. خو په دغه 15مه صدۍ کې دومره سخت ظلمونه له دغو مجاهدینو سره روان دي چې هغه د فرعون ظلمونه ورته هیڅ سي. په دغه زندانونو کې د مجاهدینو سره هغه سلوک کېږي چې تاریخ ورنه عاجز ده، چې تاریخ ورپسې راوپلټې د کتابونو په زرګونو ورکې راواړې هغه ظلمونه چې نن عصر په مجاهدینو کېږي تاریخ ورنه خالی ده. تاریخ ټول تاریخ اسلام ذهبي صاحب لیکلی په 80 جلده کې ده. تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد د دنیا غټ غټ تاریخونه دي. په دې کې هر قسم تاریخ راخیستی. خو څومره ظلمونه چې اوس عصر کې په دغو مجاهدینو کېږي د دوی هغه 80 سلسل جلده کتابونه ورنه خالي دي. یو غوی چې په کومو ظلمونو باندې تعجب کړی هغه ظلم چې د نن عصر هغو ظلمو ته مخامخ کې چې زموږ په مجاهدینو باندې کېږي هغه زوړ ظلم به په دا نوي ظلمو باندې تعجب وکړي. خو الحمدلله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان د الله تعالی غیرتی بندگان اوس هم سته چې دا ټول ظلمونه برداشتوي خو کلمه پرېښودو ته دوی تیار نه دي. حالانکه اوس دا هم نه ورنه غواړي چې ته کلمه پرېږده، دومره ورته وایي چې د موږ په خلاف جنګېږه نه، دا ورته وایي اسلام دې کوه، کلمه دې وایه. خو الحمدلله د دې ټولو ظلمو باوجود دوی د کفر خلاف جنگ پرېښودو ته نه تیارېږي. مخکې به کفارو دغه مطالبه وکړله چې ایمان پرېږده، موږ تا پرېږدو. اوس عصر کې د ایمان مطالبه هم نه درنه کوي، صرف تا ته وایي چې د موږ په خلاف بس اسلحه نه راخلي، د موږ په خلاف به نه جنګېږي. خو الحمدلله دا مجاهدین د دنیا هر ظلم په ځان قبلوي، د دوی په خلاف جنگ نه پرېږدي. د اسلام په اولنی دور کې په مسلمانانو ډېر ظلمونه روان، ټولو له صبر نه کار اخیستی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم صبر کوو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینة المنوره ته هجرت وکړ په 2مه هجري کې د جهاد احکامات نازل شو. په مسلمانانو باندې ظلمونه ډېر زیات شو، خو مسلمانانو له صبر نه لاس وانخت. د الله تعالی احکاماتو ته دوی انتظار ول. بیا الله تعالی آیتونه را نازل کړ، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. په قرآن کریم کې 1500 آیتونه د جهاد په اړه نازل شوي دي. په دې باندې خصوصي تفاسیر هم لیکلي دي. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. په دغه آیت کې الله تعالی مؤمنانو ته د جهاد اجازه ورکړه. کفارو به په صحابه کرامو باندې خندل چې دا څنګه زموږ مقابله کولی شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ژوند، هغه غزاوې چې د مبارک شرکت پکې کړی ده، هر غزا په ګنټو وخت اخلي چې بیانېږي. آینده به انشاءالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غزواتو باندې خصوصي بیان کو، په یوه غزوه باندې بیا په بله باندې. خو د ما نن اصل مقصد دا ده چې د جهاد یو مختصر خلاصه تاسو ته وړاندې کړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مدینة المنوره ته هجرت راوکړ، د ده سره مهاجرین هم راغله. په مدینة المنوره کې چې کومو کسانو ایمان راوړ هغه ته انصار ویل کېږي، انصار صحابه. اوس خزرج دا ټول مسلمانان سو ایمانونه قبول کړل. نو په 2مه هجري کې د اسلام اولنی غزا بدر واقع سوله. غزوه بدر داسې واقع سوله
چې د اسلام په غزواتو کې یو غریبه غزوه هم حسابېږي، خو دا ټوله غزوه کې 2 اسانه وو د مسلمانانو او یا وکانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله له مدینه المنوره نه راوته نو صحابه کرامو ته وویلې چې له شام نه خو د ابو سفیان قافله را روانه ده، ښه به نه وي چې دغه موږ د ده دا شیان غنیمت کو. نو اول ور چې صحابه راوتل د جنګ په نیت نه و راوتلي، خو چې دوی له مدینه المنوره نه راوتل بیا الله تعالی معامله بدله کړه. هلته ابو سفیان خبر سو. ابو سفیان هوښیار سړی و، هغه ته مې ایمان نه و راوړی. چې کله ابو سفیان خبر سو نو یو کس زمزم غفاری نومیږي، زمزم غفاری ته وویلې وایي ته به په منډه لاړ سې مکې ته او قریشو ته به اعلان وکړې چې راسئ خپله قافله بچ کړئ. دا دومره غټه قافله وله، تجارتي قافله وله چې په دې کې د مکې د هر مشرک د هر کافر د قریش د کورونو په دې قافله کې مال پروت و، یعنې ډېره غټه تجارتي قافله وله. هلته زمزم غفاري را روان شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره 314 یا 314 صحابه کرام موجود دي. زمزم غفاری روان شو مکې ته. مکې ته لا نه ده رسېدلی چې د عبدالمطلب یوه لور وله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار خور عمه یې وله. دې خوب ولیده، عاتیقه بنت عبدالمطلب. دې داسې خوب ولیده چې یو سړی په اوښ باندې ستوري راسي مکې ته، قریشو ته اعلان کوي الا واوري ای قریشو انفروا لاړ سئ بمصارعکم فی 3. ای قریشو زر زر منډه کوي، په منډه لاړ سئ خپل د قتل ځای ته، هغو ځایونو ته لاړ سئ چې هلته تاسو قتلیږئ په 3 ورځو کې. عاتیقه بنت عبدالمطلب را ولاړه سوله. دا خوب خپل رور حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته بیان کړ. حضرت عباس را ولاړ سو، دا خوب عتبه ته بیان کړ، هغه انډیوالو. دا خوب په مکه کې راوګرځېده، ابو جهل ته ورسېده. ابو جهل فرعون هذه الامه، د دې امت فرعون. دا چې کله خبر شو نو په مجلس کې ناسته حضرت عباس را روان ده. ورته ویلې ای عباس راسه، ستاسو نرانو خو د نبوت دعوه کړې وه، اوس خو ښځې هم دعوه کوي. دا ستا خور څنګه خوب لیدلی ده؟ خوب یې داسې ولیدی چې کله په دا خوب کې هغه کس چې په اوښ باندې سپورو اعلان یې وکړو چې د خپل د قتل ځایونو ته روان سي، منډه واخلئ په 3 ورځو کې. عاتیقه وایي ولې دې بعده چې دا خوب دا اعلان یې وکړ بیا دغه کس لاړ جبل ابي قبیس ته وخته. په مکه کې یو غر ده، دې ته وخته وایي د غره نه یوه غټه تیږه دا یې کته راواچوله. وایي دا تیږه ذره ذره سي، د دې تیږې دا هر کور ته یوه ذره ورسېږي. د قریشو یو کور هم پاتې نه سي، هر کور ته د دغه تیږې یوه ذره ورسېږي. نو ابو جهل حضرت عباس ته دا پیغور ورکوي چې ګوري زمزم غفاری را ورسېده. ابو سفیان را لیدلی و چې راسئ محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه ستاسې قافله د مانه غنیمت کوي، زر راسئ خپل مالونه بچ کړي. زمزم غفاری چې کله را ورسېد یو دم یې په ابو جهل باندې ورغږ کړ. قریش متوجه کړ په ډېر تیزي سره چې زر تر زره خپله قافله بچ کړي چې ابو سفیان او دغه ټوله قافله په خطر کې ده. یو دم قریشو سره منډې رامنډې کړلې، اسلحې راواخیستلې. زر کفار د ابو جهل په نمایندګي کې په رهبري کې روان شول د مدینه المنوره طرف ته، د بدر طرف ته روان دي. دا د اسلام اوله غزا ده. ابو جهل ډېر غرور او فخر سره روان و.
ډیر تکبر سره روانو. هلته ابو سفیان لاره چپه کړله. ابو سفیان په کومه لار چې را روانو هغه بدله کړله په بله لاره، خو دومره سوچ چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د ځان وایست چې کله دی ووته نو بیرته ابو جهل او له ده سره چې کوم نور کفار راغلي وو دوی ته اطلاع ورکړه چې راځئ ما قافله وایستله موږ بچ شولی. خو ابو جهل غرور او فخر تکبر سره راوتلی انسان و. هغه ویلی اوس بیرته موږ واپس نه ځو، موږ به دا مسلمانان ختموو بیا ځو، اوس موږ جنګ ته راوتلي. په دې لشکر کې د کفارو نور رؤسا لکه عتبه، شیبه دا کسان هم موجودو. دوی هم څه اصرار وکړو چې پاتې سي، خو ابو جهل نه منله او د بدر طرف ته روان شو. هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول خو د جنګ په نیت نه و راوتلی، خو چې کله راووته الله تعالی معامله چپه کړله. اوس کیسه جنګ ته لاړه. د الله تعالی رضا دا وه چې د بدر غزا پیښه سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل صحابه دی راجمع کړه. وای ای د ما صحابه او ما ته مشوره راکوي څه وکړو؟ معامله خو جنګ ته ورسېدله. ابو جهل له زرو کفارو سره را روان دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ودرېده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل یا رسول الله موږ تیار یو چې څنګه د الله او دغه د رسول خوښه وي موږ هغه ته تیار یو، جنګ ته تیار یو. یو تقریر یې وکړ. بیا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ودرېده، هغه هم یو تقریر وکړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وای ای د ما صحابو ما ته مشوره راکړئ زه څه وکړم؟ خو مهاجرینو کې یو بل صحابي حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه دا ودرېده. یو داسې تقریر وکړ چې هر صحابي په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې کاش دغه تقریر ما کړی وای. دوی ورته ویل یا رسول الله موږ په تا ایمان راوړی، موږ د تا تصدیق وکړو، موږ داسې نه یو لکه اصحاب موسی علیه الصلاة والسلام چې دوی خپل پیغمبر ته ویلې چې ای موسی فذهب انت وربک فقاتلا، ته او ستا رب دې پوه سي ورسې تاسې وجنګېږئ، موږ نه جنګېږو. انا هاهنا قاعدون، موږ اصحاب موسی نه یو، موږ تر آخره وخته پورې له تا سره ولاړ له کفارو سره جنګېږو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې تقریر نه ډېر خوشحاله شو. بیا یې ویل ای د ما صحابو ما ته مشوره راکړئ، اشیرو ما ته مشوره راکړئ. په دا وخت په انصارو کې د انصارو یو سردار ده سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه، یو ډیر پوه زیرک صحابي و. دا پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي موږ ته مشوره راکړه. یو صحابي مشوره ورکړه ابو بکر، په دا زړه کې سوچ وکړ هغه مهاجرو. عمر مشوره ورکړه مهاجرو. د بیا مشوره وغوښتله مقداد ابن اسود مشوره ورکړه مهاجرو. نو دی د نبی علیه الصلاة والسلام افصح العرب والعجم، پر ټولو افصح انسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اشاره باندې پوه شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د انصارو رایه غواړي. دی ودرېد و یا رسول الله ما د مور و پلار په تا قرباني، زه ستا په اشاره پوه شم، ستا اشاره انصارو ته ده چې ما ته انصار څه مشوره راکوي، آیا انصار جنګ ته تیار دي که نه دي تیار؟ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ودرېده. یو ډېر عجیب تقریر وکړ. بخاري شریف کې دا ټول تقریر موجود ده. هغې کې الفاظ داسې دي چې یا رسول الله چې ته موږ ته هر څه حکم کې موږ د سره تیار یو، که څه هم ته اول راوتلې نیت دا نه و، خو الله تعالی معامله بدله کړله. وایي که ته موږ ته ووایې چې برکالغما ته لاړ سي هم موږ تګ ته تیار یو. یا رسول الله که ته موږ ته ووایې چې په سمندر کې ګامونه واچوئ هم موږ تیار یو. یا رسول الله چې کوم د الله خوښه وي هغه باندې عمل شروع کړه موږ سره تیار یو. چې کله د انصارو سردار سیدنا معاذ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا تقریر وکړ،
بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس د جنگ ترتیب شروع کړ او صفونه یې جوړول شروع کړ. واقع خو ډېره اوږده ده، زه په مختصر الفاظو کې چې ما اصل مقصد د هغه بیانوم. مخصوصا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو ځای جوړ کړ، یو مختصر ځای جوړ کړ چې پیغمبر علیه السلام په هغې کې ناست دي او صحابه کرامو ته ترتیب ورکوي. سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ماخستان رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ راوستلو د بدر میدان ته او ځایونه نشانه کړ په خپل لاس مبارک باندې چې دغلته به عتبه مرداریږي، دلته به د الله دښمن ابو جهل مرداریږي، دلته به شیبه مرداریږي، دلته به فلا فلا دغه ټول ځایونه وښودل. په حدیث کې الفاظ راځي فلاد مثلا پلانکی او پلانکی به په دغه ځای کې مرداریږي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وعده کړې وله، یو د ابو سفیان قافله وله، بل د ابو جهل لشکرو. نو الله تعالی وعده ورسره کړې وه چې زه به په دواړو کې یو تاسو ته درکوم. د ابو سفیان قافله ووتله، پاتې ابو جهل او دغه لشکر سو. نو په دې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فتح ورنصیب کړه. سورې انفال کې ډېر تفصیلي آیتونه په دې باندې موجود دي. سیدنا علی کرم الله وجهه فرمایي وای زه په جنگ باندې اخته وم چې پیغمبر علیه السلام خواته به راغلم، 3 وارې ورته راغلم، 3 وارې راغلم دی په سجده باندې پروت الله ته زاړي. یو صحابي فرمایي وای الله ته داسې دعا کوله چې الله دغه د تا یو مختصره ټوله که چیرې دغه نن شهیدان سول بیا به د مځکې په سر د تا عبادت کوونکی څوک نه وي، یا الله ته فتح ورته نصیب کړي. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره الله تعالی وعده وکړله د فتح آیتونه هم را نازل سوله. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکه. دی د خپل هغه مختصره کوټه چې ورته جوړه کړې وله دغه نه راووته او دا آیتونه ویلې سیهزم الجمع ویولون الدبر. د کفارو د شکست په باره کې آیت ویلې چې دوی ته به الله تعالی شکست ورکوي. لوی لوی سرداران په دې غزوه کې الله تعالی هلاک کړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی داسې صحابه ورنصیب کړل چې هرې قرباني ته دوی تیار شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بدر کې ولاړ ده، د صحابه رای معلومه چې دغه صحابه قرباني ته تیار دي که نه دي تیار. صحابه داسې به مثال قرباني ورکړي چې تاریخ به ترست قیامت پورې ساتي. دا خو د خیر القرون زمانه وه، دا خو هغه بهادر صحابه و چې په دوی کې پیغمبر موجود و، قرآن را نازلېده، وحی نازلېدلې. دا هغه دور و، دې ته خیر القرون وایي. په زمانو کې بهترینه زمانه ورته ویل کېږي. داسې بهادر صحابه پکې موجود و. نن 15مه صدۍ ده چې د امت تاریخ را واخلې، مخکني امتونو تاریخ وګورې، د بهادر انسانانو تاریخ وګورې. الحمدلله دغه مختصر او کمزوري ټوله دغه طالبان د جسم په لحاظ ډېر کمزوري ښکاري. خوراکونه تاسو ته معلوم دي، که میلاو سي خوري شکر پې ادا کوي، که میلاو نه سي صبر کوي. موږ ته خو را معلومې دي د دغه مجاهدینو حالت دلته چې لوږې ورباندې راځي برداشتي یې چا ته لاس نه نیسي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به چې یو شی میلاو سو وایي شکر به پې وایستو، چې میلاو به نه سو صبر به پې کاو. ټول حالتونه خو موږ نه سو بیانولی چې دا طالبان څه شي خوري. که میلاو سي شکر پې ادا کوي، که میلاو نه سي به صبر پې کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې هغسې بهادر انسانان موجود وو. نن هم الحمدلله که هغه ټیم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه غوندې بهادر انسان موجود وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړه، خپلې بهادریان یې ښکاره کړې. نن الحمدلله د موږ په وطن کې هر مجاهد، هر طالب داسې بهادري ورښکاره کوي چې د صحابو تاریخ الحمدلله روښانه کړی ده. د صحابه وجې ته خو اوس عصر کې هېڅوک نسي رسېدلی. که تر قیامته پورې د ټولو انسانانو عبادتونه را جمع کړي
د یو صحابي یو ذرې درجې ته نشي رسېدی، ځکه هغوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت میلاو شوی. د بدر په میدان کې د مجاهدینو عادت کې په بدر کې په غزا کې مشر مجاهد بیان ختموم یو حدیث وایم، که څه هم ما خو ډېرې خبرې کولې خو وخت ختم شو. د بدر په غزا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته د جنت کیسې بیانولې، د جنت انعامونه بیانول. بخاری شریف کې راځي چې یو صحابي و هغه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خولې مبارکې نه د جنت او دغه د انعاماتو بارکې خبرې واورېدې، نو بخاري الفاظ دی وایي بخ 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 بخ، دا چاغه وسته دي معنا دا واه واه دا څنګه نعمتونه دي. وای د دې صحابي په لاس کې خورما ولا، دا خورما اونه خوړله هیڅ نه واچوله، وای د ما او د جنت په مابین څه شی زندوي، دا خورما خوړلې زندوي، خورما یې هیڅ واچوله او کفارو ته ورمخته شو، په جنګ کې دی شهید شو، جنت ته ورسېد. اوس عصر کې هم الحمدلله دغه جهاد برحق جهاد ده. ما خپل طالبانو ته ویلې مدرسه کې ما اوس هم غنیمت ته په دې کې حصہ واخلې، که چېرته بیا دغه غرونه ټول د سونې سي د سرو زرو سي بیا پسې خرج کړي، داسې پاک او مبارک جهاد بیا ولاکه پیدا کړي. اوس غنیمت وګڼئ او په دې کې خپله حصہ واخلئ. الله تعالی دې موږ ټولو ته په دغه مبارک جهاد کې شرکت کول را نصیب کړي. هغه مسلمانان چې هغه نسي تللی هغه د دغه مجاهدینو سره مالی تعاون کوي، د مال هم مجاهدو ته ضرورتي، د نفس هم ضرورتي، خو چې کوم مسلمانان الله تعالی مال ورکړي هغه دې په دې کې تر ډېره حده کوشش وکړي مال دې ولګوي چې الله تعالی په آخرت کې دې ته لویې درجې ورنصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. يا الله هغه مجاهدین ورونه ستا په لاره کې جنګېږي، یا الله ته فتح و نصرت ورته نصیب کړي، یا الله مدد یې وکړي، یا الله چې کوم بندیان دي الله په خپل فضل و کرم سره راخلاص کړي، یا الله په دې دنیا قسمه قسم سخت ظلمونه کېږي، یا الله ته خو د هغو ظالمانو له ظلمونو دغه مجاهدین ورونو ته طالبانو ته نور هغه مسلمانانو ته چې د جهاد له وجې پکې بندیان دي الله ته خو په خیر سره په فضل و کرم سره راخلاص کړي. یا الله موږ ته هم ستا په لاره کې جهاد را نصیب کړي، موت شهادت را نصیب کړي. یا الله موږ ته د بستر مرګ مه را نصیب وي، یا الله د بستر له مرګ نه مو ساتې. یا الله ستا په لاره کې موږ ته داسې جهاد را نصیب کړي یا الله